بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد صائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. دا زمونږ دریم باب دی په دې کتاب کې، او دې کې عنوان مضمون چې کوم دی غدا دی چې منځونه د اسلام بنیادی رکن دی. یعنی یو انسان چې کله عقیده د لا اله الا الله محمد رسول الله وساتله او په خولې د هغې اظهار کو مسلمان شو، نو اوس په ده باندې د ټولو نه بنیادي فرض هغه مونځ دی. د مونځ اهمیت دې نه ښکاره کېږي چې قرآن مجید کې شاید د مونځ امره سوا حکم د بل څه څیز نه وي شوی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ چې کوم اهمیت بیان کړی دی نو هغه دومره روایتونه دي چې غالبا هغه ټول یو ځای نشي جمع کېدی، ممکن نه دي. خو نه پوهېږو په دې خبره چې یو څیز دومره اهم فرض دی چې الله او د هغه رسول د ایمان او د کفر په منځ کې یو حد فاصل جدایي ګڼي چې مسلمانان پرې کې ولې سستی کوي. عقل کې دا خبره نه راځي. نو بار کې خپلې غلطۍ دي، کمزورۍ را لرې کول پکار دي، مونځ له خپل اهمیت پوره ورکول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل آخري وخت کې چې کوم وصیتونه کړي نو په هغې وصیت کې د مونځ هم بنیادي اهمیت و. دا نه پرېښودل دي او نه د خپل وخت نه رستو کول دي. کوم وخت چې دې دپاره الله رب العزت د سیدنا جبرائیل په ذریعه باندې سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ښودلی و، نو هغې اوقاتو پابندي پکار ده. تفصیلات رستو راځي بیا انشاءالله نورو حدیثو کې چې د هر مونځ دپاره کم کم وخت دی. مونځ د خپل طبیعت څیز نه دی، دا به انسان په هغه طریقه کوي په کومه طریقه چې الله او رسول غوښتي دي. نو حدیث دی بیانوي د سیدنا طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه. هغه وایي یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغی د نجد نه و. نجد یو علاقه ده مکې مکرمې ته نږدې علاقو کې ده نجد. او دا یاد ساتئ زمونږ خلک او خاص کر هغه چې هغه د دین په نوم باندې عجیبه عجیبه حرکتونه کوي، هغې خلکو دا نجد علاقه ډېره بدنامه کړې ده. زمونږ د هغې نجدیانو سره څه تعلق نشته، خو کومه خبره چې کوو هغه دیانتدارۍ سره کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې د مسجد نبوي دروازه کې یا د هغې په محراب کې ولاړو او مشرق طرف ته مخ نورخاته طرف ته اوی فرمایل دغلته یو نجد دی، په هغې نجد کې وا د شیطان قرن ښکاره کېږي، د شیطان ښکر به ښکاره کېږي. او بیا فرمایلو هنالک الفتن هنالک الفتن،
الته و فتنی الته و مصیبتونه دا حدیث ته صحیح حدیث ته خو دې حدیث مطلب سره هغه د ایمان ډاکوان دي بعضې خلک دا کم دویم نجد د مکې مکرمې چې ما وویل تاسو ته په دې کې یو سړی پیدا شو هغه ته وی محمد بن عبدالوهاب نجدي حنبلي مسلک یې لره د قبر پرستی او د بت پرستی ډېر سخت مخالف و نو خلق دغه حدیث رالی دا کم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او دا لګی په دغه محمد بن عبدالوهاب نجدي باندې دا کتابونو کې لیکلي دي خلکو دا تفصیل کم چې ما وکړو چې سړی مشرق ته مخکې او مسجد نبوي کې ولاړي نو د هغه مخې ته نجد د عربو نه راځي نجد د عراق ته مخې نجد د عربو جدا دی او نجد د عراق جدا دی ځکه ما درته د ایمان ډاکوان وی دا د ایمان ډاکوان دي محمد بن عبدالوهاب نجدي حنبلی عالم دی مزاج کې سختی ده دا معلومه ده تاریخ نه متشدد دی لیکن هغه ته د شیطان ښکر ویل او بیا په هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث فټ کول دا به د بیمانه سړي ګاري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم طرف ته اشاره کړې وه نو هغه اشاره هغه محمد بن عبدالوهاب نجدي ته نه کېږي زمونږ مخ مشرق دی خالق مدینه منوره کې چې سړی مشرق ته ودرېږي نو هغه نجد مشرق ته نه راځي دې طرف ته راځي نو دا داسې خلق دی زمونږ د ډېر پخوانه چې محض د مسلکي اختلاف د وجې یو سړی کافر کوي دا د عوامو کار دی که دا د علماو کار دی مونږ چې خفګان ښکاره کړو نو خلک وي تاسو هسې خفه یې مونږ په ځای باندې خفه وي دا بېماني ولې کوي یو مسلمان سړی کافر کوي اوس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء دیوبند کې ډېر لوی سړی دی زمونږ د استاد الاساتذه مولانا حسین علی رحمه الله استاد دی او دا کتاب دی فتاوی رشیدیه په یې کې لیکلي دي چې دا ښه سړی و محمد عبدالوهاب نجدي نیک سړی و توحید پرست و البته نهی عن المنکر کې لږ تشدد به یې کوه سختی به یې کوله او مسلک د هغه حنبلي و دا نیکان خلق بدنام کیے سے دا یو لویه فرقه ده په دې پاکستان کې هم ده او مصر کې هم دا ډېر ځایونو کې ده چې هغوی دا حدیث راخلي او په دغې سړي لګوي خو د هغې سړي بعضې اقوال افعال دي داسې چې هغې سره مونږ اختلاف دی درست نه دي جایز نه دي هغه ځان له مسله ده لیکن دی هغه مسلمان کم طرف ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې وه نو هغې ته عراق وایي په دغه علاقو کې څه نه دي شوي د سیدنا حسین د شهادت نه واخلې تر دې دوره پورې په عراق کې او په دغه علاقو کې څه کېدل مسلمانانو سره تر اوسه څه کېږي په هغه علاقو کې نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګویي وه الله هغه ته کړې وه چې د فتنو مرکز به دغه علاقې یوازې صدام نه چې هغه چا تکلیف ورکړو نور هلته کې بې شمېره څیزونه شوي دي اوس هم کېږي هلته هغه مرکز دی د شیطانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې ویلي دغلته به فتنې او دغلته به د شیطان قرن راښکاره کېږي هغې دغه مطلب و نجد عراق نجد د عربو نه مطلب دا کم سړی چې راغلی دا د اهل نجد نه دی اهل نجد دا مطلب چې هغه نجد دی کم چې هغې پېژني نجد عراق خو هغې لیدلی هم نه دی سائر الراس سائر مونږ چې ورته ببر سره وایو سره ببر دی انسان چې سفر وکړي او بیا ویښته زلفې اوږدي او دوړې الوزي نو سر ببر هم شي او خراب هم شي د ویښتو حفاظت کول اسلام د دې ترغیب ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیدو ګیرې ګډه وډوه نو یې فرمایل دی که ته منګز منګز نه شي والی سمول را سمولی نشي بعضې خلقو ګیره ساتلي نو هغه د درو په شان لویږي
پکار دا چې سړی هغې ته تیل میل وښیي څه منګز ورته وایي دا نه چې بس پرېږدی خو راځي به مخه وخ ویښتې پرېښي د سر هغه هم دغه شانتې وایي ته به یې لیونی راغی تهذیب زده کول پکار دي دا غیر مهذب حرکتونه دي ویښته خلک خپل سموي هم برابري یې هم وړی یې هم او منګزي یې هم دې دپاره چې انسان پکې ډولي ښکاري ځنګلي ځناور پکې نه ښکاري د بعضې خلکو ګیرې داسې چې د سړي د ګیرې نه نفرت پیدا شي دا مناسب خو نه دي که ته ولې داسې حرکت کوي چې د خلکو نفرت پیدا کوي د یو سړي جامې خیرې نه وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي که روبه نشته چې دا ووینځي نو دا جاهلیت د زمانې خبرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اصلاح وکوله مونږ هم دا خبرې چې کوو دا پیغور نه دا اصلاح په طور کوو چې زمونږ دین د دې په باره کې مونږ ته خبرې کړي دي زمونږ رسول دې باره کې مونږ ته هدایت راکړي دي نو دې باندې عمل کول پکاري دا کول پکاري هغه سایر الراس یسمع دوی صوته اورېدی شو د هغه د اواز بڼار بنبناهټ یې اورېدی شو لرې و تیز به و مشاهد او شاید وجه دا هم ده چې دې لهجې هم جدا جدایي د عربی ولا یفقه ما یقول او هغه چې څه ویل نو په هغې پوهېدل نه شو کېدی یعنې چې کومې خبرې هغه کوی نه ګوڼ ګوڼ مونږ اورېدل خو د هغه په خبرو پوهېدو نه بارکې رانږدې شو حتی دنا تر دې چې نږدې شه رسول الله وسلم ته فاذا هو یسأل عن الاسلام هغه د اسلام په باره کې تپوس کو مسلمانان دي بس نوی نوی خلک مسلمانی اسلام څه شی دی کوم دین چې ته پیش کوې اسلام داسې دي نن که ستانه څوک تپوس وکړي چې اسلام څه ته وایي نو ته هم دغه جواب کوې چې عقیدې نه وروسته بیا نیک اعمال دي 5 صلوات فی اليوم واللیله 5 منځونه دي په شپه او ورځ کې 5 منځونه دي منځونه 5 دي بعضې خلک وتر شپږم مونځ ګڼي د هغې د کفارو خبرې هم کوي پکار دی چې هغې دې حدیث ته سوچ وکړي چې الله 5 منځونه فرض کړي شپږ منځونه نه دي فرض 5 صلوات فی اليوم واللیله د شپې او د ورځې 5 منځونه دي هغه تپوس کوي هل علی غیرها آیا نور څه شته دی منځونه خو 5 دي بېشک خو شپږم اووم اتم څه بل څه شی شته دی پکې هغه وایي نه نور خو نشته دی لا الا ان تطوع مگر دا چې ته په خپله خوشحالۍ څه نفل منځ شروع کړي 5 منځونه فرض دي تطوع هغې نیکۍ ته وایي چې سړی په خپل طبیعت کې من تطوع خیرا چا چې په خپله خوشحالۍ نیکي وکړه یو سړی راغی او مکروه ټایم نه دی جماعت ته راغی نو 2 رکعته دې وکړي دې تطوع وایي خو زمونږ خلک چې کله 2 رکعته وکړي نو بیا خلک منې کوي هم بي مه کوئ دا بیا فرض کېږي ډېر خلک داسې دی چې نفل نه کوي تپوس ته وکړي ولې نه کوي دا بیا فرض کېږي دا چا وی څوک به پوهېږي نه چې دې مطلب څه دی چې بیا فرض کېږي دا پکار دی سړی ډو نفل نه کوي بیا دا غلط تعارف وکړي غلطه پیژنګلو وکړي د فقه کتابونو کې دا لیکلي دي چې لازمن نفل بشروع نفل چې شروع کړل نو د بیا لازم شي څه مطلب دی ټول عمر به کوي دا نه دی مطلب د فقهاو د دې جزئي مقصد دا دی چې که سړی 2 رکعاته نفل د شروع کړل 1 رکعت یې وکړه په دې کې دی بې اودسه شو نو دی به څه کوي دی به دا مونځ پرېږدي چې بس پرېږده نفل مونځ خپل کار وکړي او که نه دی به ځي اودس به کوي او راځي به دا مونځ به پوره کوي نو فقها وایي چې دا مونځ به پوره کوي دې ته وایي لازم النفل بالشروع دی نه دی مطلب چې تا شروع کړه بیا ټول عمر کوې دا دین زمونږ دی جاهلانو تباه کړی دی ډېر خلک نفل په دې وجه نه کوي چې دا بیا جي فرض شي په سړي باندې چرې پرېږدي نه ولې کتابونو کې لیکلي و یا ستا استاد نالایقه یا ته په خپله نالایقه په دین نه پوهېږي نفل چې د شروع کړل نو د هغې سر ته رسول فرض دی اوس خبرې دا مطلب دی
مثلا تا روزه نیول نفل هغه مینس کې ماته شوه، تا ماته کړه، نو ته بیا پرېږدې که نه دا بیا به د روز نیول پکار وي چې نه نیول پکار دی. دا هم صرف د احنافو مذهب دی، د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذہب دی. بس ٹھیک ہے پورے کا. لیکن دا غي دا مطلب نه دی بهر کیف چې تا شروع کړ یو ځل دی وکړ نو بیا به روزانه کوې، د دې دا مطلب نه دی. نفل کوئ. مونږه تیرو کتابونو کې هم دا ویلي چې کله سړی نفل کوي او دی بیمار شي بالفرض او بیا دی بالفرض فرض مونځ نشي کولی، نو الله دا هغه نوافل فرض ته ورړي. دارنګې د قیامت ورځ چې د انسان په فرایضو کې کوتاهي راشي، نو الله ملایکو ته وایي نوافل یې وګورئ. نو هغه نوافل او سنتونه په هغې باندې فرض پوره کوي. حدیث دی او دی وجه نه فرمایي سنتونه مکملات دي د فرایضو. نو د هغې نه زموږ خلکو دا مطلب اخیستی دی چې فرض دی وکړل نو ورپسې سنت وکړه، سنت چې دی وکړل اوس په جمع دعا وکړه. دا نه لګیا دي په جمع دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پسې کړی ده. اوس خلکو پرېښې دا عمله نه څوک نه کوي. د تبلیغ په مراکزو کې هم نه کېږي، علماء دیوبند هم نه کوي. خو دلته کیا شانتې سبا د جاهلان شته دی په دې ان ښه دي، په دې سلام خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر سنتونه کم ځای کړي دي، کور کې کړي دي مخکې او وروسته. نو آیا بیا دا ثبوت شته دی چې کور ته تللی دی سنت یې کړي دي او بیا راغلي او په جمع سنت پسې دعا کړي؟ پیغمبر چې څوک دی هغه دا خبرې نه کوي، دا د دې علاقې مولیان دي ځان ته پیغمبران وایي چې سنتونه مکملات د فرایضو دي. دا مطلب خو نه دی. د هغې مطلب دا دی چې که د سړي په فرضو کې کوتاهي راشي نو قیامت کې به پای باندې الله د هغه په هغې نوافلو باندې د هغه فرض مکمل کوي، پوره کوي. دا مطلب دا دین زموږ داسې خلقو برباد کړی دی. هسې الزامات به لګي دا پنجپیریان دی او دا اهل دي، نه پنجپیریان یو نه اهل حدیث یو، سوچه مسلمانان یو. بس دین ګډ وډ کړي نو بیا الزام لګوي. دین خلک نه ګډ وډ کوي، څه چې دین دی نه هغه دین په صحیح انداز کې کوي. د نفلو دا اهمیت دی چې الله رب العزت په دې باندې زمونږ د فرایضو کمې پوره کوي. دا بدني عباداتو کې بنیادی عبادتونه دی ورته وښو. نو بیا ورته ویل و صیام رمضان، د رمضان روزې هم فرض دي. او ښه دا پښتانه رمضان روزې نیسي، دې کې تکړه دي. پښتو د وجې نیسي که نه، ایمان د وجې نه نیسي. موږ سره پرنسپل مونځ نه کوو، جمعې مونځ به هم نه کوو، روزه به یې نیوله نه. ما ورته یې عجیبه سړی کوم چې 15 وخته مونځ دی فرض نه کوي روزه نیسي، هغه یې مونځ نه کوم، دا مې پښتو ده. پښتانه روزه د پښتو د وجې نیسي، د الله د رضا د وجې نه نیسي. ځکه د دې عمل کې څه فرق نه راځي. روزه کې چې څه کوي یا کوجه کې هم کوي، کوجه کې څه کوي روزه کې هم کوي، عادت. قال هل علی غیره، نو بیا تپوس وکړو آیا ما باندې د دې نه سیوا نور څه شته دی فرض، نور روزې فرض دي؟ هغه ویل نه په د رمضان دا فرض دي الا ان تطوع، که نفل روزې نیسي نو نیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم با ایام 20 روزې نیولې. ایام 20 چې کله سپوږمۍ سپینه شي ګول شي، 14 14 او 15 ورځ هره میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نفل روزې نیوي. تاسو کې هم چې څوک نیوي شي نیسه، یو ځل نیسه، 2 ځله نیسه. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر هفته کې د ګل په ورځ باندې روزه وه. د هغې تپوس وکړی شو ولې د ګل په ورځ روزه نیسي؟ هغه ویل په دې ورځ زه پیدا شوی یم. پیدایش ته میلاد وایي که زمونږ خلک یې کال کې یو ځل یادوي، میلاد النبي جلسونه جلسې یو صحیح بل صحیح وی روژه ونیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پیدایش په ورځ روژه نیوله. دا عجیبه بدعت ده. دا خو د ربیع الاول په 12 تاریخي که نه، 12 ربیع الاول که نه، نو 12 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی که نه پیدا شوی؟
پیدایش خو دغه پاټ ربیع الاول یعنی د هغه د وفات پر ورځ باندې صاحبان خوشحالي کوي. الګیاري بعد پکې علماء دیوبند هم ځان ته ځان شرمولی دی. ستاسو استادان خو یې د بدعت وایي. دا علوم دیوبند فتاوا وګورئ، مفتی کفایت الله فتاوا وګورئ. یو لګیا یې نټ باندې بار بار چې پلاني په دې 2 کتابه کړي دي. کتابونه وړل خلک لګي دلیل څه دی؟ یو څیز دلیل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کاله ژوندی دی، خپل عید میلاد کړی دی، سالګرہ یې منع کړې ده؟ نه. صحابه کرام 100 کالو پورې صحابه کرام ژوندي دي، 19 شلو پورې 8 شلو پورې لګ بګ. آیا یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عید میلاد منع کړی؟ او عجیبه خلک دی، سینه زوري کوي، غلام کوي او سینه زوري هم کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې یو څیز منسوب کړي نه هغې ته دین وایي. لومبي حدیث کې تاسو او چې کوم څیز دیني نه به ثابت دی هلته کې داسې اچار نه وي چې سړی هر قسمه شی ور واچوي بس خوري دي چې اچار دې جوړ شي. دا عبادت دی. عبادت ته په رسول الله چې کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاجتنبوها. هر هغه عبادت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه کړی نو ځان به د هغې نه ډډې ته کېږه. دا عبادت نه دی. دا معلمان دي شرمیږي نه. مولا علی قاری 2 کتابونه کړي دي. مولا علی قاری خو اوسنی سړی دی. د 14مې صدۍ سړی دی، هغه کتاب لیکلی دی. تاسو وایئ چې عید میلاد سنت دی. سنت هغې ته وایي چې صحابه وکړي او پیغمبر کړي. آیا یو امام مجتهد عید میلاد منع کړی دی؟ نه. دا کوم دین دی؟ او بیا دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیثیت داسې نه دی چې د مونږ یو ورځ یادو. الله د هغې خپل انتظام کړی دی. کوم ځای چې بانګ ویلی شي اشهد ان لا اله الا الله، هلته نبي ذکر خامخا اشهد ان محمد رسول الله. دا تا ته نه دی محتاج، په ارام کښېنه، ته بس عید میلاد منو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر دا کل عالم کې کېږي. داسې لحظه نه وي چې پای کې د هغه ذکر څوک نه کوي. الله انتظام داسې کړی. مسلمانان لا اله الا الله چې وي ورسره محمد رسول الله وایي که نه وایي؟ په ارام کښېنه، دا کیسې مه کوه. خوشحالي سړی مناوئ نو د هغې دپاره ثبوت پکار وي. دا دین دی. دا اعتراض هم نه کوي خلک چې دا یوم پاکستان نه مناوئ تاسو، هغې ته موږ دین نه وایو که نه مړه. یوم پاکستان مناول دین نه دی او عید میلاد مناول دین دی. دین به ثابتول پکاري. دا و د ثقافت یې سره دا کوم ته چې ته اقبال ډے مناوئ، پاکستان ډے دا د جنار ورځ ده، نو که د پیغمبر هم منع وکړه وایي ته په فرق پوهېږې نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې څه وایي ته دین وایي. د دین به ثابتول پکاري. او دا نور دین نه دی، دغه رسم دی. د پیغمبر هغه رسم خو نه دی، هغه دین دی. نه هغې دپاره دلیل پکار دی چې آیا واقعي صحابه کرامو دا روز منع کړې ده. نو روجې که سړی نیسي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې خوشحاله د هر ګل په ورځ د روژه نیسي. صحیح حدیث ته ده چې ګل په ورځ روژه په دې نیسم چې په دې ورځ زه پیدا کړی شوی یم او په دې ورځ ما ته پیغمبري میلو شوې ده. دا ګل روز و هر ګل به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روژه په دې وجه. خوشحالي خلک داسې مناوئ، جلوسونه نه کوي، نه جنډې نه زنده‌باد مرده‌باد چغي. او د زیارت پر ورځ په دې وجه روژه به یې نیوله چې فرمایل وی چې د زیارت پر ورځ د جمعې په شپه باندې اعمال د الله دربار کې پیش کېږي. نو زه غواړم چې زما عمل دی په داسې وخت کې پیش شي چې زما روژه وي. دا حدیثونه زموږ خلکو ته نه معلوم، دا عمل غواړي. په جشن عید میلاد النبي کې و سړی چغه ووایي بس خبره ختمه شي، حلواګانې ملواګانې وخوري، مټیانې وخوري، بس دا عید میلاد منع وکړو. کم چې اصل خوشحالي د نام پرېښې ده هغه دکه ده. نور هم نفلي روژې سړی نه ویشي، نا تپوس کې نورې روژې شته را باندې هغه ورته وي نه. نو بیا ورته بل فرض ذکر که زکات. نو هغه تپوس کوي آیا په ما باندې د زکات نه کم چې ته 2.5
فیصد وے 2.5% په 52 تولو چاندې کې د دې نه سوا نور څه شته دی؟ نه وایي چې نه. زکوٰۃ په سلو کې 2.5 حصے فرض دی 2.5%. د دې نه سوا که ته څه خیر خیرات کې نه کولی شي. جماعت جوړی، چاله جامې اخلی، چا باندې خوراک کوي، اسکاک کوي، د الله په نوم باندې خرچه کوي، کتاب اخلی، قرآن اخلی، پابندی خو نشته رس. خلق مړی را مړی دغه نفلونه دي کولی شي کوه. دې کې ګوره د حج ذکر نشته، او د هغې ذکر په دې نشته چې حج د هجرت په 9 کال فرض شوی. چې کله یو شی نه فرض، دا حدیثونه خلک غلط استعمال کوي. دې کې حج نشته دی، پته ولګي د حج فرض نه دی. دې داسې ځل ته موږ للو وایو، دا للو دی. یو حدیث کې ټول دین نه دی د الله بنده، نه په یو آیت کې ټول دین. خلک دې مصیبت کې گرفتار شي دی چې د فلانی ذکر نشته، لہذا شی موږ غلط کوو. دا وخت کې حج فرض نه ولا، حج په 9 هجری کې فرض شي. قال فادبر الرجل، نو صحابي وی چې دا سړی لاړ، وهو یقول، او ویل یې والله لا ازید على هذا ولا انقص، زما دې په الله قسمی په دې به کمیم نه کوم، دې کې به کمیم نه کوم، او په دې به زیاتیم نه کوم. یا تا چې مې څه اورېدل په دې کې به کمې زیاتې نه کوم. نو تا لومبی حدیث اورېدلي وو چې یو سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث واوري او کمې زیاتې پکې ونه کړي، نو دی جنتي دی. دا د جنتی علامه ده. افلح ان صدقه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افلح دا سړی کامیاب شه ان صدقه کچره د رښتیا ووایي. که د زما په دې خبره کې کمې زیاتې ونه کو نو دی کامیاب دی. یا د والله لا ازید علی هذا ولا انقص، دا مطلب دی چې زه به د ځان نه فرض نه جوړوم. دا دین مزاج ښیي موږ ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شی څنګه ویلی دی هغه شان کوه. د هر یو څیز دپاره معیار تول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل دی. د ځان به په کې اضافه نه کوي. والله لا ازید علی هذا، په دې به زیاتې نه کوم، ولا انقص، دې نه به کمې هم نه کوم. په دین کې کمې او زیاتې دواړه ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افلح ان صدقه، دا سړی کامیاب شو، د جنتی دی. ان صدقه که د رښتیا ووایي. مونږ به څه چل کوو؟ مونږ به ځان جنتیان کوو. څنګه به جنتیان کوو؟ په هغې دین کې به اضافه نه کوو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. څنګه چې هغه کړي هغه شان کوه. دې کې زما رایه، د بل رایه، د بل رایه، د مولوي صاحب رایه، د استاد رایه، یو طرف ته که. په انسانانو کې د ټول نه لوی انسان سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، هغه چې څه شی څنګه کړی هغه شان کوه. بس مونږ غلطي کوو، رسول الله غلطي نه کوي. مونږ دباویږو، رسول الله شان نه دباویږي. مونږ د مصلحت نه کار اخلو، رسول الله د مصلحت نه کار نه اخلي. د دې وجه نه زما عمل دلیل نه دی، د هیڅ امام دلیل نه دی، د یو صحابي ذاتی رائے دلیل نه دی. دلیل صرف دنیا کې د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کارونه دي، دا اقوال او افعال دي. ځان له ذهن سم کو چې کله سنت یو شی ثابت دی بس کول دي. موږ به ځان جنتیان کوو په دې باندې چې په دین کې به د هغې ذات اتباع کوو چې هغه معصوم دی او د هغه په قول او فعل کې تضاد نشته، او هغه د الله نماینده دی او د الله رسول دی. نو که بالفرض سړی په دې کې زیاتې وکړي د ځان نه، نو هغې ته بدعت وایي. او کمې به هم نه کوو، ځکه کمې چې په دین کې وکړي شي د فسق وایي. په دین کې اضافه بدعت دی او په دین کې کمې فسق دی. فسق هم ګناه دی، دا هم هغه شانته ګناه دی څنګه چې اضافه ګناه ده. خو دومره چې اضافه کې سړی هغې بدعت ته بیا ښه وایي، او چې کم کمې کوي نو خلک وایي ګناهګار یم. لکه یو سړی چې ګیره خوري نو هغه دا نه وایي زه ښه کار کوم، هغه وایي یاره ګناه کوم. بس الله یې توفیق راکړي، الله نه معافي هم غواړي. خو چې کوم سړی بدعت کوي نو هغه بدعت باندې دلایل پیش کوي، درته دین باندې اضافه کړی ده په هغې دلیل پیش کوي. دې دواړو کې فرق دغه دی. کوشش به دا کوو چې دې احادیثو باندې عمل وکړو
فرایض په ځای راوړو او په کار دی چې مونږ نفلونه هم وکړو، که هغه مونځ وي او که هغه په روژه کې نوافل وي او که هغه په مالی سیزونو کې څه نوافل وي، خیر خیرات چې ورته وي، صدقات، دا دې کوو نو الله به مونږ له کامیابي راکړي. اقول قولي هذا استغفر